ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. رب العالمین په دې آیت کریمه کې ټولو پیغمبرانو ته یو شان اعلان کړي او هغه دا دی چې د په هر زمانه کې هر پیغمبر ته اعلان کړی دی. مونږ ته قرآن شریف کې نقل کړي چې ما هر یو پیغمبر ته په خپل زمانه کې دا ویلو چې تاسو پاک او حلال خوراک اخره او دا غي نه پس د الله د پاره د الله د رضا د پاره نیک عمل وکړئ. پاکیزه خوراک چې حلال صفا ستره خوراکي پدې کې چې څومره خیر او برکت ته په حرامو کې غمره نشته. یون وړې حلاله د سلون وړو د حرامونه د خدای په نس بهتر ده په دنیا کې او په آخرت کې د ډېر لوی برکت او خیر ذریعہ ده. حرام مال که سړی سره ډېر زیاتم شي خو د انسان د جون سکون او اطمینان پکې نه او حلال مال که لګمی سړی پکې خوشاله مطمئنی جون دې د سکون وی او د پریشانونی. د غرنګ کې سړی حلال مال خوري د آخرت لوی درجه الله ورکوي او د غمونو د آخرت نه الله ساتي. او چې حرام خوري نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم غوخه د حرام و نظرغونه شوه فالنار اولا بها وی دغه اور له د جهنم د اور نه ما سوا بل شی نشته. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي دی راغ سوال کو سوال رونو ګوره حرام دی. نبی علیہ السلام مبارک ورته आवाज کوي دی خو راشه دا سوال ولې کې. حضور پاک مبارک فرمایي چې کم سړی په دنیا کې سوال کوي د قیامت پر ورځ به د په دې مخ د غوخې ټوټنی اډو کې بخکاری او دا سوالګری سړی په دنیا کې مزان له مخ زخمی کوي ځکه خلقو ته بے حیا غوندې ښکاري او په آخرت کې خو ما درته وو چې تش اډو کې پنجرې او غوښه پکې نی دا به څومره بد شکل او بدنما ښکاري. الله دې مساتي. زمونږ بعضې خلک په دې کوڅو کې دا ملنګان ګرځي کچکول وسري او د خلکو نه خیر راغونډي سوال کوي خیر غونډي او زمونږ خلک بعضې خلک ورته په ډېر لوی نظر ګوري. هلکه شریعت ته به ګورو د پیغمبر علیه السلام وینا ته به ګورو. کم سړی چې سوالګری دا حرام خور دی چې سړی حرام خور شو او سوال کوي دا لوی سړی د کم ځای نه شو. کم سړی چې سوال کوي او د کوڅو نه خیر راغونډی او چغه وی خیر راکې او کچکول په کچکول دا حرام ګورې نه حلالیږي چې ګنې کچکول کې دی واچو نو دا به حلال شي او که نه کچکول کې دی نه اچولې نو دا به مرداری او نه د یو زیارت او د یو نیک سړي په نوم ګورې حرام حلالیږي. دا وی دا
پیر بابا کچکول دی او د هغه دپاره غواړم، او څوک وایي دا د کاکا صاحب دی، او څوک وایي دا د اټک بابا دی، او څوک وایي دا د کوواټ بابا دی، او دا راکې او کوڅه په کوڅه کچکول غونډی. د اچا په نوم هم حرام نه حلالیږي، دا یاد ساتی. دا زما خبره نه ده، دا د حضور پاک مبارک د وینا معنا مې درته ذکر کړه. که حرامو باندې سړی د دنیا کلمې وای او ته په حرامو د دنیا د الله نوم والی او د پیغمبر نوم والی او د نیکانو اولیاء او صالحینو نوم والی، ځان دې نورم برباد کړ. نو کم سړی چې کوڅه په کوڅه ګرځي، چا سره بیزو د شړنګی او ګډی او چا سره بل شی د شړنګی او کوڅه په کوڅه د زیارت نوم اخلی او حرام مال د سوال را غونډی او مونږ ټکې نه کوي چرسونه سکي، دا د خدای په نید مردار دی. دا نیکمل حلال خول نه، دا حرام خور دی، دا پیسه مرداره پیسه ده. نو هغه سړي سوال کو نبی علیہ السلام ورته کور در سره څه نشته، شا به لاړ شه ورشه کور در کره څه دي. نو یو زوړ څادر و شړی او یو زوړ د لرګي جامو دی راوړل. نبی علیہ السلام مبارک وی دا به ما نه څوک والی خرڅولی ولا. یو صحابي وی دا صاحب ظالم په 1 روپۍ په 1 درهم. نبی علیہ السلام وفرمایل من یزید، د روپۍ نه به زیات څوک ورکي بولی پې کوله، لکه زمونږ دا خلک چې بولی کوي، دا بولی جایز ده. بل صحابي وی صاحب دې پې نور سامانم واخله، وی قسم دی چې دا حلال مال چې تا په خپلو لاسونو وګټه، دا د هغې حرامو نه د الله په نزد ډېر بهتر دی، د کم په وجه چې د قیامت په ورځ به ستا په مخ د غوښې یو ټوکړم نی. یو بل صحابي دی ګوره حلالو کې ډېر بې برکتي، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه، چې مدینې شریفې ته حضور پاک مبارک هجرت وکړ. نو یو انصاري او یو مهاجر یو بل سره رونه کړل، رورولي ولا جوړه کړه. د مدینې او د مکې د خلکو رورولي جوړه کړه. وی چې ستا مړ شي نو میراث به دې ګورې وړي، او که دې مړ شو میراث به یې توړې. نو د مکې مهاجرو سره سو چې د هغې نه به هغوی میراث وړی، خو د مدینې انصارو قسم دی یو حد قدر رورولې. دې چې کم صحابي سره رور کړی او ته وایي وی ته خو زما رور شوې، نبي علیہ السلام زما رور کړی. وی او وی ښه نو زما مال د سره نیموم، غوټ نیم بس زما مال ستا شي او نیم به زما شي. او وی 2 مې ښځې دي، نو راشه یوه پکې خوښه که، دا نه چې کومه مې ناخوښه د هغه دله در کوم، ته پکې خوښه که. زه بس دی بچي، بس الله خوشحاله، زه بس ګزاره کې 2 ښځې مې دي، یو پکې ته خوښه که، نو چې کومه پکې ستا خوښه شوه زه به طلاق ورکم، ابه ستا شي. د دې نه زیاته قرباني بله کیدی شي؟ سوال نه پیدا کېږي. او ته څه وایي؟ وی یو په ست ښه ښکاري او بل وی په نه خوراک ښه ښکاري. هسې نه چې ته ورته ست وکړې وایي ښځه دا خو ډېره ښه خبره ده، به دا یو پکې زما خوښه ده دې له ګړز ورکوه. یو سړی وي دریاب نه پورې غاړه ناستو، ډوډۍ وله راغلې وه، او بل د دریاب نه بلې غاړه کې و. نو ده خو دا خیال و چې دریاب نه هغه نه خو دې راتلی نه شي پول خوشتنه. هلکه وی ډوډۍ خورې، هم د نر بچو ټوپ ورسره ویې پړسو او د پاسه پیرا سور شو او رده دې خواله راغی. چې راغی وی کم ځای کېنمه، وی د ما په دې خولې د پاسه کېنه چې تا ته ما ست وکړ. نو یو په ست ښه ښکاري او بل په نه خوراک. نو هغه ورته ست وکړه چې مال د سره نیموم او ښځې مې 2 دي، نو یو به طلاقه کم، خو چې ستا پکې کومه خوښه او تا ته به په نکاح کم. او ته څه وایي؟ وی بارک الله بارک الله فی اهلک و مالک، وی ستا په دې کور په دې ښځه کې او په دې مال کې د الله برکت واچوي. دلونی علی السوق، ما ته بازار وښایه، زه په تجارت پوهېږم چې ځان له څه تجارت پیدا کړه. لاړ بازار یې ورته وښو، الله وله ګټه ورکړه. ګوره د حلالو برکت ته. یو څو ورځې پس د حضور پاک مبارک سره ملو شو، نو په جامه باندې د ښځو رنګو، د ښځې چې کم په واده کې کومه خوشبویي او رنګ پورې کوي هغه په جامه لګېدلی و. حضور پاک خو پوه شو چې دا خو صحابي دی، په ناجیزه خو به ښځې ته نه نږدې شوې. هلکه وی داسې دي؟ وی صاحب واده مې کړی دی. وی کم ځای؟ وی پانسوارو کې. وی ولیمه دې کړې ده او که نه؟ اولم ولو بشاتن، وی یو ګډ ولیمه وکړه، که نور دې وس نه کېږي یو ګډه لال کا. صحابه ډېر بې تکلفه ژوند دی،
ګوره حضور پاک مبارک سره صحابو سونه مینه وه، ځان به یې ته قربانو او وعدې دی نبي علیه السلام ته هم غږ نه دی کړی، بې تکلفه واده دی. مونږ په ودونو کې تکلفات کو، لکونه او زرګونه روپۍ لګو نو ودونه راته ګران شي، نو هلکان هم بې واده ګرځي، جینکۍ هم اکثر بې واده په کور پاتې شي. خدای پاک د هغې حلال و مال کې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه برکت واچو. څونه برکت؟ اوس واوره چې دی کله مړ شو نو 4 ښځې دې پاتې شوې، او د 4 ښځو اولادو، نو دا یوه ښځه ورته وایي دی خلکو ته چا چې میراث تقسیمو، وی زه د خاوند په مال کې چې زما کم پوری سره سي نه غواړم، نقد مال کې لږ غوندې شی راکې، مریان دي هغې کې نه غواړم، په آسونو کې نه غواړم، په ځمکو کې نه غواړم، او دارنګې په غلامانو کې نه غواړم، په کورونو کې نه غواړم، ګډو چیلو کې نه غواړم، نقد مال کې خپل حصه نه غواړم، لږ شی راکې. نو چې هغه خپل حصه رسېدله نو هغه 32 وه، ځکه د ښځو 8 کېږي چې اولاد یې وي، او چې بیا 8 په 4 ښځو تقسیمې 8 4 32 د یوې پکې 32 کېږي، نو 32 هم نه غوښته، لږ یې غوښته، نو 80,000 پونډه یې وله ورکړل. دا معمولي غوندې، دا د حلالو برکت رونو. په حلال مال کې چې کم برکت دی دا په حرامو کې نشته، خوله ټینګول ورته ګران دي. دوی امامان دي امام شافعي صاحب رحمت الله علیه، او د دویم نوم دی امام احمد ابن حنبل. امام شافعي صاحب استاد دی او احمد ابن حنبل شاگرد دی، او ډیر نږدې شاگرد دی، او امام احمد ابن حنبل غوندې د زمانې ولی الله او زبرګ په دغه زمانه کې بل نو، ډیر نیک انسانو. نو یو ځل امام شافعي صاحب چې دی نو دی په یمن کې اوسېده، او احمد ابن حنبل دا په مصر کې دغه طرفونو کې اوسېده. نو امام شافعي صاحب یو قافله تلله، نو هغې له یو خط ورکو، وی یاره تاسو چې دغه علاقې ته لاړ شئ، هلته زما یو شاګرد احمد ابن حنبل نوم دی، زما دا خط وله ورکړي. قافله چې لاړه احمد ابن حنبل ته د خپل استاد شافعي صاحب خط ورکو، هغې کې ورته لیکلي چې زما محترمه شاګرده احمد ابن حنبل، ډېره زمانه وشو چې زما ستا ملاقات ونه شو، زړه مې غواړي چې زما ستا ملاقات وشي، نو تا ته چې کوم وخت کې فرصت یې ورته په کلي، نو ما ته جوابي خط راولېږه چې زه ستا ملاقات له درشم. ګوره دونه د ادب او د احترام دی، ونه وي چې ته راشه ملاقات له، نه چې تا ته کوم وخت فرصت یې چې زه ستا ملاقات له درشم. هم شاګرد لویی پکې نه وه، کبر پکې نه، بس پوه شو. وی حضرت قافلې له خط ورکو، وی په پلانکي تاریخ په پلانکي ورځ زه در روانېږم ستا ملاقات له، چې تاسو چېرته لاړ نه شئ. امام احمد ابن حنبل د خپل استاد د امام شافعي صاحب ملاقات له را روان دی. چې په کوم ورځ قافله را رسېدله، نو شافعي صاحب خپلو شاګردانو ته وی زما یو شاګرد دی احمد ابن حنبل نوم دی، اخو ټولې دنیا پیژنده، د احادیثو لوی امام دی او د فقه، د هغې استقبال به کوو. نو ټول شاګردان راووتل، د علاقې چې څومره خلک خبرېدل چې دا دونه علما سپینګري او دا امام شافعي صاحب په خپل او د هغه شاګردان دي، موږ به موځو. عوام هم ووتل. بادشاه چا نه تپوس وکړه لکه دا جلسه جلوس ته څه دی؟ وی دا د امام شافعي صاحب یو شاګرد احمد ابن حنبل اره روان دی، د هغې استقبال له خلکو ته دی. ښه دومره لوی سړی دی چې شافعي صاحب او دا ټول علما استقبال کوي، هلکه وزیرانو موږ به هم استقبال له لاړ شو. بادشاه سره د وزیرانو او د ممبرانو مروت، ټولې لارې کوڅې ډکې دي. قافله را ورسېده، احمد ابن حنبل پکې د ملاقات سلام کلام شو. بادشاه وی شافعي صاحب ته وی حضرت ستا دا میلمه به زه میلمه کوم، دی به ما سره شاهي محل کې میلمه او ډوډۍ به وله زه ورکوم. خورونو امام شافعي صاحب ډېر زیات مهمان نوازو، میلمه دوست انسانو. بادشاه ته وی نه صاحب دی به زما میلمه، ما راغوښتی دی او زما د ده د ملاقات شوق او چې دی زما میلمه نو صاحب ته ستا وزیران به هم پکې میلمانه یې. درستخان ولګېد، احمد ابن حنبل دی، ورسره نور ملګري دي، او امام شافعي صاحب دی، د هغه شاګردان، د علاقې علما، بادشاه، وزیران، په درستخان ډوډۍ پرته ده، ډوډۍ خوړلې کېږي. ورونو که ستاسو خیالي نو خلک په ډوډۍ کې میلمه ته نیغ نیغ ګوري چې د سخ وخت دی او دی څه خوري او څه ته ضرورت دی، اوبو ته، شربت ته، ډوډۍ ته، ترکارۍ ته. نو د خلکو نظرم احمد ابن حنبل ته.
ډوډۍ خلکو وخوړه او لاسونه بند کړل او دیو مغسې لګیا دی ډوډۍ خوري او زر زر لګیا دی. نو چې زر زرم خوري او د خلکو نه وروسته هم بس کوي نو دا د دې خبرې نښه ده چې دا سړی ډېر وږی دی او یا ډوډۍ ډېره زیاته خوښه ده. نو بادشاه هم ورته داسې پترس ګوري، وزیران هم ورته ګوري، او چې څوک خدمت کوي هغې هم ورته ګوري، او خلک یو بل سره خاندي چې عجیبه نیک سړی دی. شافعي صاحب د ده صفت کو چې دا ډېر لوی بزرګ سړی دی، دا بزرګان دونه ډېره ډوډۍ خوري، دی خو لګیا دی خلکو بس کړی او دی نه بس کوي. چې ډوډۍ کله وخوړلې شوه او درستخان اوچت شو، احمد ابن حنبل له یو کوټه په خپل حجره کې ورکړه، وی ته به دلته قیام وکړې وی ښه صاحب. او شافعي صاحب کور ته لاړ. نو د امام شافعي صاحب داسې وړې وړې لوڼه وي، ماشومان یې د 6 کالو د 7 کالو چې هغې بار دا خدمت کو، چا سره کنډول د لسی و، چا سره د اوبو. هغې رالل پلار ته وی شافعي صاحب ته وی بابا وی میلمه پکې کم یو احمد ابن حنبل، ګوره طنز پې کوي. وی بچې دا ما ته چې مخامخ ناستو، وی دا هغه بزرګ انسان و چې تا وی ډېر زبرګ دی. وی او که نه بچې، دا د احادیثو استاد دی او د فقه امام دی، بچې هم دغه دی. نو زبرګان دونه ډېره ډوډۍ خوري لکه راځه چې وخوړه. نبی علیہ السلام خو فرمایي چې ډوډۍ به سړی خېټه 3 ځایه کړي، 3 حصې به کړي. نو په یو حصه کې به ډوډۍ ورواچي، په بله حصه کې به اوبه ورواچي، او 3مه حصه به هواله پرېږدي چې دا هوا پکې ځي راځي. په دې فارموله که چا عمل وکړه ناجوړه کېږي به نه، د ډېرو بیمارو نه به خلاصي. مونږ خو په دې فارموله عمل نه کوو. د اوبو ځای هم په ډوډۍ ډک کړو، د هوا غم ډک کړو، او نو بیا پکې نه د اوبو ځای وي او نه پکې د هوا ځای وي. نو د جومات په پور د یو سل نه بل سره پورې غړو رارغړو، او خاص ګرمي کوي چې په سب کې بل ملګري تنګي. او بیا په رمضان کې تراوله څوک چته وتی شي، یاره جینو بس ډېرې اوبه مې څکلې دي، شربت مې څکلی دی، نو نشم وتی، نو ودرېدې نشم، هغه شربت پې زیاتي وي، شی پې کوړه مې کوړه. ګوره رمضان را روان دی، احتیاط کوئ. نو دا ډوډۍ څوک دا ګوره د سنتو دورو د حضور پاک مبارک ته نږدې زمانه وه، نو ماشومان جینکې هم په سنتو پوهېدی. نن موږ لوی خلک مولیان او طالبان او شیخان او صوفیان هم د سنتونو نه یو خبر. هغه ماشومان جینکې وې او د سنتو خلاف ورزي شو د پیغمبر علیه السلام، قسم دی په هغه سنتو هغه جینکې خفه وې. بابا دې تعلیم وی دا د سنتو خلاف ورزي وکړه، دونه ډېره ډوډۍ وخوړه او ډوډۍ دونه زر زر وخوړه. ګوره حضور پاک مبارک وی ډوډۍ به زر زر نه خورئ، په قلار قلار به خورئ. شخوند به پې ډېر وی چې دا ډوډۍ پوره معده شي، چې معدې ته ورسي چې په اسان هضم شي. سوځېدلې ډوډۍ به نه خورئ، حدیث پاک کې راځي. اوس ډاکټران وي سوځېدلې مه خورئ، وجود ته نقصان ورکوي. ډېره ګرمه ډوډۍ به نه خوري. نبی علیه السلام فرمایي دا ټولو باندې که موږ په احادیثو نظر وکړو. هغه یو سړی تللی یو حکیم مدینې شریفې ته، هلته یې دوکان جوړ کړ. څه موده یو مریض نه راته، تپوس یې وکړم وی ستاسو په دې علاقه کې مریض نشته؟ ما خو دوکان کړی دی، اډو څوک رانلل. وی نه مونږ کې خو مرض نشته. وی ولې؟ وی مونږ د پیغمبر علیه السلام په دې د قرآن شریف په دې یو آیات عمل کوو چې کولو وشربو ولا تسرفو، خوراک کوه خو اسراف پکې مه کوه، اوبس کا خو اسراف پکې مه کوه، خوراک کم کو اوبه کمیس کو، بیماری کم ده. نو مونږ د نبی علیه السلام په سنتو عمل نشته، نو خراب خوراکونه خورو او بې ځایه حرام خوراکونه خورو، هغې راله په وجود کې 100 بیماری پیدا کړي دي. وی ښه بابا دا هغه ستا لوی زبرګ شاګرد و چې داسې ډوډۍ وخوړه. او ای بابا په شرمونو شرمولو، خلکو یو بل ته کتل او خندلې. د بادشاه وزیرانو هم کتل چې شافعي صاحب داسې میلمه راوستلی او صفتونه یې وله کول، او علما هم خندل. شافعي صاحب بچو ته ویلونو وی زم پې پیښ ومه چې خوراک یې د سنتو نه خلاف کړی دی. نو زه ورته ویلی شم چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه، چې سړی راوم غواړي او میلمه مي او بیا ورته وایي چې ډوډۍ دې هم ډېره وخوړه. زه ورسره څوک ما محسوسه کړه، خو څه ورسره وکړم. امام احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وی حضرت ما ته ځان له کوټه کې بستره برابر کړه. وی ښه ډېره ښه ده. ځان له کوټه کې ورته بستره برابر کړه او ماشومانو ته وی لوټه ورته اوبو ډکه کېږدئ، ولې که د شپې پاسې اودس به کوئ. هغې ورته کوزه ډکه کېښوده. چې سار مانځله دی جومات ته لاړل، ماشومان یې جینکۍ ورلې چې بستره برابر کړي، چې ویې کتل کوزه همغسې د اوبو ډکه پرته وه. چې شافعي صاحب واپس راغی وی بابا ناشناس برګ دې راوستی دی.
بچو بیا ولې؟ وی ټوله شپه خوب کړی دی، تهجد یې نه دی کړی. اما شومان پې خپه وي. وی تاسو ته څه پته لګي؟ وی چې مونږ ورته کوزه سنګ ډکه خو دی هم اقصې ډکه پرته وه، نو چې دا اودس ونه کړو تهجد یې د کوم ځای نه وکړل. شافعي صاحب ورغی احمد ابن حنبل ته وی احمد ابن حنبل چې خپه نشي، زما میلمه او زه پتا خوشحاله یم چې رالی، خو یره ټینګ نشم، یو دوه تپوسه ده نه کوم. وی وایه صاحب؟ وی تا دا بیګا ډوډۍ ډېره خوړلې ده چې د ما ډېره ډوډۍ مخرې در باندې خوشحاله یم، خو د سنتو خلاف ورزي دې کړې ده او زر در دې خوړلې ده. ما له خپلو ماشومانو جینکو لوڼو پیغور راک او خلکو یو بل ته اشارې کول، او دویم دا چې بیګارې تهجد نه دي کړی. ما له هغه خپلو ماشومانو لوڼو پیغور راکه چې دا ستا شاګرد دی، لوټه چې مسنګ ډکې خو دی واغسې ډکه پرته ده، دا ستا دا حالت د کله نه بدل شوی دی. ته چې ما سره شاګرد وي خو ته بل شان وي، دا د نه څه جوړ شوی دی. احمد ابن حنبل ورته وی استاد جي لږ صبر به وکړې، زما جواب به واورې بیا چې ته څه فیصله کې نه کوه. وی چې ستا د ډوډۍ ته بېګا زه کېناستم، زما د قسم په الله چې ستا د دې ډوډۍ په شان حلال رزق ما ته په زندګۍ کې نه دی ملو شوی. ما هغه ډوډۍ ته کتل، ما په دې خپلو سترګو لیدل چې د الله پاک برکات او تجلیات او انوار پې نازلېدل. دې ته کشف ویلی کېږي. دا په دې سترګو هغه څیزونه ویني چې هغه عام خلک نینی، د زړه په سترګو ورته ښکاري. لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای حدیث کې راځي وي چې څوک اودس کوي او دې په مخ اوبه واچوي نو د مخ ګناهونه ته دې اودس اوبو سره ورجېږي. که په خولې څه ګناه کړي، په سترګو یې کړي، په غوږونو یې کړي، او چې دې په لاسونو اوبه واچوي نو په لاس چې کوم واړه ګناهونه کړي هغه ته اوبو سره لاندې پرېوځي، او چې په خپو باندې اوبه واچوي نو چې کوم ګناهونه یې په خپو کړي نو هغه ته اوبو سره پرېوځي. امام صاحب وایي دا ګناهونه مونږ ته په سترګو ښکاري چې غورځېږي. ګوره ګناه خو په سترګو نه ښکاري، خو دا یو کشف شو. یا شاه ولی الله صاحب د دې حدیث لاندې لیکي چې نبی علیہ السلام فرمایي کله په یو انسان یو مصیبت نازلېږي، وی دې دوا وکړي، وی هغه دوا اوچته شي، هغه مصیبت سره ډغره ووایي، مصیبت په شا کي. نو شاه ولی الله صاحب وی مونږ ته په سترګو ښکاري، وی مصیبت را رواني او چې دوا وکړو وی دوا راته ښکاري چې دې هغه مصیبت له ډغره ورکړي نو واپس یې کړي. دې ته کشف ویل کېږي. نو احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وی قسم په الله که په زندګۍ کې مې ستا د دې حلال طعام په شان طعام چې ته لیدلی د الله تجلیات او انوار او برکات پې نازلېدل. مې چې احمد نن د حلاله ډوډۍ مونتې ده او څومره ډېره چې خوړې شي وخوره، نو ما په دې وجه ستا ډوډۍ زر زر خوړه او ډېره مې خوړه، په دې غرض مې خوړه چې داسې حلال رزق مې چېرته لیدې نو مونتې مې نو. او صاحب هغې حلالې ډوډۍ په ما کې دوه صفته پیدا کړل، یو د علم او یو د عمل. ګوره مونږ چې ډوډۍ وخورو نو بیا ګرځېدی نه شو، مونږ نه شو کولی، او اسویلی کو اوږده اوږده، دا ولې ډوډۍ کې فرق دی، ډوډۍ کې لانجه ده. او حلال خوراک ته ګوره او صفت پیدا کولو ته ګوره، وی دوه صفت یې راله پیدا کړل، یو د علم او یو د عمل. وی د علم صفت یې راکې دا پیدا کړ چې بېګا مې سوچ کو د قرآن شریف او د حدیثو نه مې مسلې رایستې. ځکه امامان څه ته وایي؟ امام د فقه دې ته وایي چې د قرآن او د حدیث نه مسله راوباسي. وی د یو آیت نه او د یو حدیث نه مې په سوونو او په زرګونو مسلې راوستې. او عملی صفت یې راکې دا پیدا کړه چې بېګا صاحب ما خوب نه دی کړی، د ماسخوتن په اودس مې د سار مونځ کړی دی، ځکه ستا کوزه او لوټه ډکه پرته وه، ما وله ګوتې نه دي وروړی. دا د حلال رزق د مارونو برکت دی. حلال رزق چې څومره سړی خوري نو جون کې به هم خیری او په آخرت کې به هم خیری. الله به هم ته خوشحالي، فرشتې به هم ته خوشحالي، او مخلوق خدا به هم ته خوشحالي. احمد ابن حنبل په زندګۍ کې یو ځل کور ته راغی، بیبي ورته ډوډۍ کېښوده، چې دن وړی اوچته کړله نو واپس یې کېښوده. وی دا خو حرامه ده، ماله ته د حرامو بدبویي راله، دومره د کشف خاوند. بیبي ورته وی صاحب اوړه تا راوړی دي، مالګه ستا ده او خشاک ستا راوړی دی، نو حرام پکې د کمې راغلی؟ وی بس ماله ته د حرامو بدبویي راځي، نو سوچ به وکړو. او یاد مې شو خمبیره مې د پلان کې کوره راوړې ده، معلومیږي دا چې د خمبیره کې څه چلو. ډوډۍ ونه خوړه،
وی داسې وکړه چې دا ډوډۍ کېده او که څوک سوالګرې فقیر راځي هغه لی ورکړه. خو دا ورته ووایه چې احمد ابن حنبل ګورې نه خوري، چې سوالګرې به راغې سوال به یې وکړه، ډوډۍ به یې ورولېږله. وی دا ډوډۍ مونږ کره ده احمد ابن حنبل نه ده خوړلې. نو هم داسې سوالګري نه لکه دا زمونږ د زمانې سوالګري چې پنسه د لشلۍ یا د لستوڼه شلۍ په زور یې د پېښور کې و. زه په لار روانو چې لکه کوټې غوندې ده، ما د خپې ته چا راټوپ کړې، ما ډو خیال نو داسې پوټینې غوندې څو کال خدای پاک ویارېدم چې دا څه شی را پورې وجنګېد چې مې وکتل خپله لو چاکلکه نیولې ده او پورې وې ځان د ویشا پیسې را کوه. ما لیک نیک بخته خوا کړه، ما نه خو دغه لاسونه ټول جامې دې را ټولې څخه ګنده کړې. دا څه کې ښه یا دا ښځې وي، دا پلیتې ښځې خدای دې زموږ دا معاشره په خیر خلاصه کړي. او د سوال په داسې انداز غواړي چې د ګناه دعوت خلکو له ورکوي. دې ته قتل ګناه دي، حرام دي. دې خلکو له پیسې ورکول حرام دي. دا مونږ په دې پیسو دې سوال سره بلدې کړي چې د ګناه کار کوي او د ګناه په انداز سوال کوي. دې له پیسې مو ورکوي، رټې هم خو دې له پیسې مو ورکوي، دا نورم بلدېږي. نه هغه سوالګر هم داسې نو وی ښه احمد ابن حنبل نه ده خوړلې وی چې هغه نه ده خوړلې زمونږ څه کار دی چې مونږ یې خورو. یو ځل امام احمد ابن حنبل کور تپوس وکړو، وی هغه ډوډۍ چې ما نه خوړه څه شوه؟ وی صاحب نه تا خوړه نه سوالګرو خوړه، مونږ د دجلې دریاب ته وغورځوله. امام احمد ابن حنبل په خپله زندګۍ کې د دجلې د دریاب کب ونه خوړه چې دا ډوډۍ به د کم کب ګېډې لتلي. حالانکه په شریعت کې داسې کب خوړل ګناه نه ده، کب مکلف نه دی، کب ته که حرام خوراک هم واچوي او هغه وخوري او یو سړی هغه کب وخوري نو دله څه ګناه نشته. لیکن دا د هغې احتیاط و، حلال خوراک به یې خوړه او د مشتبې نه به یې ځان ساته. رونو برکت یې سو 100 کرته رب العالمین په خوب کې لیدلی دی. 100 کرته یو کم 100 کرته چې ولید نو په 100 کرته یې وی یاره ویړه کې مې یو سوچ راغی که دې 100 کرت مې لولید یو تپوس پتې کوم. څه تپوس پتې کې؟ دا تپوس پتې کوم چې الله هغه شی راته وښایه چې تا ته پې بنده ډېر زیات در نږدې کېږي. نو چې په 100 کرته الله په خوب کې ولید وی الله یو سوال دنه کوم، وایا هغه شی راته وښایه چې تا ته پې بنده ډېر در نږدې کېږي. وی دا زما په کتاب په قرآن باندې څوک چې د قرآن شریف تلاوت څونه زیات کوي هغه مره به دې ما ته زیات را نږدې کېږي. نو عجیبه تپوس دې کوي بفهم او بغیر فهم. صاحب که سړی په معنا پیږي او که پې نه پیږي، ځکه ډېر خلک تلاوت کوي په معنی پوهېږي او د عوام رونه خو چې تلاوت کوي په معنی نه پوهېږي. نو په کومه طریقه چې تلاوت وکړي تا ته د نږدې کېږي؟ الله وی قرأ بفهم او بغیر فهم، که پې پوهېږي او که نه پوهېږي خو چې ژبه پې ړقوي ما ته او پې زیات را نږدې کېږي. دومره لوی شخصیت زما رونو. او ابتلاعات هم په نیکانو ګوره ډېر راځي. بعضې وخت یو نیک سړي باندې سازمایش راشي، خلک وایي دا جوړ د خدای قهر او غضب دی. په دې یو لوی ابتلا راغلی و. کومه زمانه کې چې دی و د هغې زمانې چې کوم بادشاه هغه معتزلي و. دا یو خراب عقیده و د معتزله په هغه زمانه کې. او یو لویه مسله تاسو پې نه پوهېږئ، طالبان او ملیان پې پوهېږي، مسله د خلق القرآن. هغه د بادشاه جدا نظریه وه، د جدا نظریه وه. بادشاه رونیوه او کوړې یې وله ورکولې او په کولو مجلس کې د دنیا په زرګونو خلک دي او د شاګردان هم تللی دي او جاړي خلک چې زمونږ د علاقې لوی عالم او سپینګري شیخ الحدیث د احادیث استاد دله به نن دورې میلاویږي. څوک تماشې له تللی دي او څوک دې سوچ له تللی دي چې دا به څه کېږي، دا ظلم دې سپینګري سره به دا ظلم دومره څنګه کېږي. او رښتیا خبره چې مې که نه نو د سپینو ډکو نه الله وایي ما له حیا راځي. او که یو سړی ډېر زیاتې مو کې هلکه ولې تا ورته غږ نه کو، یاره د سپینو ډکو لحاظ مې ولا وکړه. د سپینو ډکو خلک لحاظ کوي. د سپینو ډکو سره بوډا سپینګیری او بیا د احادیث استاد یو روایت کې 6 لکه راځي، یعنی یو قول کې، او په بل قول کې علامه ذهبي لیکلي دي چې د نبي علیه السلام د 10 لکو احادیثو حافظو. قرآن شریف 6.5 آیات دي تقریبا، لکه د هغې نه هم کم. نو تا اندازه لګوه چې څونه قرآن شریفونه به د دې نه جوړېږي، ځکه یو حدیث د آیت برابر دی، بلکې بعضې حدیث د آیت نه غټه وي. نو د 10 لکو د نبي علیه السلام د احادیثو حافظ په یادو یاد او قرآن شریف هم ورته په یادو یادو. تاسو اندازه لګوئ چې داسې سپینګیري او لوی عالمي او دې دورې وله ورکوي چې دا به څه حالو.
نو جامې یې ته وویستې د غریب نه او یو لنګوټې یې ورته و په پرتوغاق یې ورته یو لنګ غوندې وتړه او بره یې وخېجو او جلات ته ویې وهې په درو شاګردان یې مغالو کې غریبانان ناست دي نو چې لومبی کوړی ورکړه نو دی وی بسم الله چې دویمه کوړی ورکړه وی الحمدلله چې دریمه کوړی وله راوبروله وی چې الله ما له څه لیکلي دي حقه به رارسېږي د هغې نه زیات نشي رارسېدی چې بله کوړی راوبروله وی القرآن غیر مخلوق کلام الله غیر مخلوق هغه خپله مدعی وي چې پسې و نو چې بله کوړی وله راوبروله نو پرتوغاق یې وشلېده چې پرتوغاق یې وشلېده نو چې څومره شاګردان دي د شاګردانو چغې کړې چې خدایا ځکه په درو باندې دی والی کېږي خو زمونږ وایي مړ پشي نو سړی خامخا مري لیکن دا خو چې د پرتوغاق وشلېده او دا لنګوټې ته وغورځېږي دا غریب خو رسوا شو تاریخ به څه لیکي خلک به څه وایي او سپینګیري ملا دی او خلکو ته شاده دا خو رده ډېره غټه بېعزتي ده وی دغې وخت کې د دا سر داسې اسمان ته اوچت او بیا سر راښکته که نو وی پرتوک په خپله اوچت شو خدای پاک عورت ښکاره نه که او د پورې پیوست شو یعنی پرتوغاق چې کولو شي نو پرتوک کې سا خو نه ده چې اوچت شي په خپله پرتوک اوچت شو د پورې پیوست شو په یو کم دېرشمه کوړه بېهوشه شو بادشاه شاګردانو ته راشي دا ملا صاحب یو صاحب بېهوشه یې چې کله هوش کې راغی او لږ برابر شو شاګردانو یې تپوس وکړو وی صاحب چې دا یو کوړی دله راوبروله او پرتوغاق ته وشلېده نو په مونږ هغه وخت چې په مونږ کم تېر دی نو خدای دې په دشمن هم هغه وخت نه راولي او بیا تا سر اوچت که اسمان ته او پرتوک په خپله اوچت شو در پورې پیوست شو دا ولې وی دقه وخت ما سره هم ډېر غم شو وی ما الله ته سر پورته که او ما وی چې یا رحیم و یا ودود یا ذا العرش المجید ای رحیم ذاته ای زما دوست خدایا ای د لوی عرش خاوند خدایا ای د لوی بزرګۍ خاوند خدایا اسألک بعزتک و قدرتک و سلطانک ستا په لوی عزت او ستا په لوی قدرت او په لوی طاقت او بادشاهۍ د نه سوال کوم ان کنت علی الصواب فلا تهتک ستری که زه په حق یم نو زما پرده خدایا ما اخلي ګوره بیا هم شرط ولګوه الله سره که زه په حق نه یم نو چې څه کېږي به خو که زه په حق یم نو خدای زما پرده ما اخلي نو زه په حق هم الله مې پرده وانه غشته امام شافعي صاحب رحمت الله علیه چې استاد یې دی هغه ورته سوال جواب راولېږه احمد ابن حنبل ته وی صاحب وی دا چې کومو جامو کې تا دورې وخوړلې او ستا د وجود وینه پې پرته ده دا جامې ماله په تحفه کې راولېږه خو چې وینه وینځې استاد یې ولی تحفه کې ولېږلې شافعي صاحب نه چا تپوس وکړو وی په دې جامو به څه کې چې دا د وینو جامې د احمد ابن حنبل له غوښتلې وی زما به دا وصیت چې کله زه مړ شم نو ماله کفن زما را دې شاګرد په دغه وینو والا جامو کې راکې چې په یو مسله کې دې غریب پکې والی شوی دی که د قیامت په ورځ زه الله ته مخامخ شم او یا په قبر کې ما نه تپوس کېږي چې څه عمل دې راوړی دی ویم به چې شافعي سره هېڅ عمل نشته یو شاګرد مې جوړ کړی او په یو مسله کې په ظلم والی شوی دی او په جامې د عصري وینې پرتې دي الله دقل مې د نښې دپاره درته راوړي دي او دا احمد ابن حنبل چې وفات شو ناشنا خبره درته وکم د 40 میلو نه د جنازې له خلک پیاده راغلی دی پیاده مزل د سورلو مزل خو د ډېر لرې لرې ځای نه کېده 40 میله خلکو پیاده مزل جنازې له کړی دی او جنازه کې خلق څومره یو یهودي سړی دی یهودي هغه ما غځی کچ کچ کم دی رده جنازه شوې وه امې کچ که نو بیا مې سړي ودرول د جنازې د سپونو په اندازه لږ ځای کې چې اندازه ولګوم چې دونه ځای کې دومره سړي راځي نو چې د ده جنازه په څومره ځای کې چې دونه او څونه راځي نو چې ما کوم اندازه ولګوله نو 10 کسانو په ده جنازه کړې ده 10 کسان او عیسایان او یهودیان 10,000 کسان صرف د احمد ابن حنبل د جنازې په لیدو مسلمانان شوي دي تاریخي خبره چې جنازه ولا وکتله زبسمو 10,000 کسان به مسلمانان شو او بیا را د قبر خوا کې یو بل عالم خخېده 240 کاله پس 234 سال پس 240 کاله پس د قبر خوا کې بل عالم دفن کېده نو قبر لږ زیات اواله شو د لحد پکې راښکاره شو
نو تاریخ لیکي وی اقص تازه پروتو لکه تا به وي چې د نن په دې قبر کې کېښودلی شوی دی. دا د علم برکتم، د حدیثو برکتمو او د حلال خوراک برکتم شو. زمارونو حلالو کې چې کم برکت دی، د حلالو مثال دله درکم. اوبه دې ته کوي صفه اوبه دي، لیکن که په دې اوبو کې تا واوره واچوله، دې کې نفت واچول یا دې نو د اوبه نورې مزېدارې شي. دقه رنګېرونو علم دی که چا سره د قرآن او د حدیثو علم وي، خو یاره حلال خوراک شو ورسره، نو د علم ورسره نور هم مزېدار شي، دا ورسره نور هم خشته شي. او چې حرام ورسره داسې شوه لکه د کوي پاک اوبو کې چې پلیت ساس کې واچې. خدای دې زمونږ حلال خوراک نصیب کړي. دارالعلوم دیوبند کې قاری طیب صاحب لیکلی دي، د یو بوډا سړی و شاجي صاحب باندې مشهور و، دا اصل نه سیدو ګیا به یې خرڅوله. نو چې ګیا به یې کله خرڅه کړه د هغه به دا طریقه وه پیسې به یې جمع کولې. نو یوه حصه به یې خیرات کوله، یوه حصه به یې په خپلو بچو په ځان خوړه خرچ کوله، او یوه حصه به یې کېښوده. نو کال پس به چې د هغې نه د ګیا به څه پیسې وي چې کال پس به هغه درېیمه حصه پیسې جمع شوې، د دارالعلوم دیوبند استادانو له به یې په هغې ډوډۍ کوله، دعوت به یې کو. پور هوښیار سونو. نو قاري صاحب لیکي وی ما د خپل استاد نه اورېدلی دي چې مونږ به یو کال د شاجي صاحب د ډوډۍ انتظار کو، او په تمه به ووته چې د شاجي صاحب ډوډۍ به کلی. په هغه ورځ به مونږ چې ته تلونه وی ډوډۍ به څه خاص ډوډۍ نه وه، عامه خوروا به وه او نوړی ډوډۍ به وه، لیکن هغې کې به چې کم برکت او کومه حلاله ډوډۍ به وه، او هغې به زمونږ وجود له کومه فایده ورکوله، نو هغې برکت پسې به مونږ ګرځېدو. د دارالعلوم دیوبند استازانو د حدیث او د تفسیر به د شاجي صاحب د ډوډۍ انتظار کوو. وی یو ځل ګیا راوړه او اندازه به یې دا وه چې ګیا به یې سینګ راوړه چې لومبې لاس به پې چا کېښود بس د هغه به وه، ځکه خلک به ورته په انتظار به او ګیا به یې ډېره وه په قیمت به یې ارزانه خرڅوله. وی یو ځل یو تانهدار و، هغه ورته وی شاجي صاحب دا ګیا مونږ کره یوسه یا ویړه مجبور او غریب چې یا ویړله سات پس ورپسې هغه تانهدار راغی. وی ها شاجي صاحب پیسې دې واله. وی ډېره ښه ده، پیسې ورکړې. تانهدار لږ سات پس بیا شاجي صاحب ته راشه، هغه اس خوا ګیا نه خوري، مونږ پیسې هم درکړې اوس بیا هم ګیا نه خوري. شاجي صاحب ورته وی ډېره ښه ده. چې کور ته ورسره لاړه، اس ته ګیا پرته وه، شاجي صاحب اس وټپو. وی بچې خوره ګیا، مونږ ته خپل شی میلاو شوی دی. نو اس ګیا شروع کړه. دا د حلال مال برکت دی رونو. حرام که ډېر زیات هم شي، په مقدمو به نه ځي، په تانه تحصیل به نه ځي، په دشمنو به نه ځي، الله رې ته ساته، په جګړو به نه ځي، او په سخو بیمارو به نه ځي. او حلال که لږه مې سوړې به ورته ني، هغسې خوراک به دې ني چې څنګه د حرام خوراک دی. خوراک به د کمزوري خو سکون به پکې وي، اطمینان به پکې وي، خوشحالي به پکې وي، ته به هم خوشحاله، بچي به دې هم خوشحاله. نو رب العالمین په قرآن شریف کې چې پیغمبرانو ته مونږ ته فرمایي چې ما په هره زمانه کې خپل پیغمبر ته دا اعلان کړی دی، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. تاسو خو نیک عمل کوئ، خو د نیک عمل نه مخکې ګورئ حلال خوراک وخورئ، او په حلال خوراک کې پاکیزه بیا صفا ستره حلال. انی بما تعملون، بس ستاسو چې څه عمل کوئ په هغې خبردار. اصل خو دنیا ته سړی راغلی عمل نه دی، پیغمبر به عمل کوي او د پیغمبر شاګرد به عمل کوي، خو چې خورئ نو حلال مال خورئ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شو، د به کپړه خرڅوله، تانونه یې په اوږه راواغېستل، بازار ته روان شو. عمر فاروق رضی الله عنه ورغی او د مټې ونیو څه کوې؟ وی دا کپړه خرڅوم. وی دا چې ته تجارت کې او بازار کې ګرځې، نو د مسلمانانو دا کارونه به څوک کوي؟ وی ښه د مسلمانانو کار چې د کوم زما بچي به څه خوري؟ وی ته راځه، جومات ته یې راوسته او اکابر صحابه یې راغونډ کړل. ورته وی داسې کار کوو چې تاسو ته پته را چې ابوبکر صدیق کم تجارت خپل کوي، په هغه یې د خپلو بچو د ښځې ښه ګزاره کېږي. خدا ده که دی هغه خپل کاروبار کوي،
نو بیا د مسلمانانو کارونه پاتې کېږي، دله تنخوا مقرره نو په شریک یې ولا تنخوا مقرر کړه. اوس زمونږ په وطن کې خلک هړتالونه کوي، تنخوا مې کمه ده چې زیاته شي، څوک بوک هړتال کوي او څوک مری تعمیلونه اچوي او چې دا زما تنخوا زیاته شي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه څه کوي؟ بیبي ورته یو ځل وی سړي خپل تجارت به دې کو، زمونږ روزي پراخه وه او چې اوس تنخوا دې مقرر شوې ده، تجارت دې پرېښې دی، نو بس قوت لا یموت، بس دومره خوري چې زمونږ پې ګزاره کېږي، څخه خوراک مو نه خوړه او ډېره موده وشوه چې د بچو د الوا تړه کېږي. ورته وایي ښځې د بچو دپاره خو آخر نشم خرابولی، زه به د بیت المال نه دومره تنخوا اخلم چې ایله زما او زما د بچو ګزاره پې کېږي. یاره که ته راته اجازت کې نو زه به دې بچو له د الوی انتظام وکړم. وی د کوم ځای نه به وله کې؟ وی داسې به وکړم چې ستا په تنخوا کې به لږه لږه بچت وکړم، ډوډۍ به د 3 په ځای 2 پخو، د 5 په ځای به 4 پخو، ترکاری به د 2 کاسو په ځای 1.5 پخو، لږ لږ بچت به وکړو، نو د هغې نه به بیا زه څه پیسې جمع کړم، نو دې بچو له به د الوا پخه کړم. زړه یې وته شوې، وی ده چې داسې کولی شي وکړ. ډېره زمانه تېره شو، یو ځل ورته بیبي الوا کېښوده، چې کېښوده وی ښځې دا کوم ځای وه؟ وی دا هم په خپله ستا په هغه تنخوا کې لږ لږ بچت کوو، ډوډۍ هم کمه کړې وه، ترکاري هم کمه کړې وه، نو دا پکې بچت و، نو الوا هم پخه کړه. وی دې نه خو معلومېږي چې زما په دغې تنخوا نه په کم هم ګزاره کېږي، ځکه تا پکې بچت وکړه. بیت المال چې کم متولي و هغه ته یې خط ولیکه، وی د ابوبکر تنخوا کې دونه کمې وکړه، مونږ ته پته ولګېږي چې زمونږ د دې نه په کم هم ګزاره کېږي. قسم دې که په دې زمانه کې داسې هېڅوک هم پیدا کې، نه زو نه تو نه بل او نه بل. دا ټیک ته چې هغه زمانې خلک نشي پیدا کېدی او نه هغسې خلک اوس جوړېدی شي، خو څه ناڅه خو ورنږدې کېدل پکار دي که څه ګزاره خو به کې. او د حرام وبال چې په آخرت کې کم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په سفر کې صحابو یو اوسې ښکار کړه، وینېوله، چې وینېوله هغه اوسې نبي علیه السلام پسې زور کو، وی تاسو د اوسې را پرېږدئ؟ نبي علیه السلام ته یې را پرېښوده. وروڼو دا لوی باب دی د معجزاتو، د پیغمبر دا معجزه چې د عقل نه بار کار د پیغمبر نه الله صادروي. څاروو ګورې پیغمبر علیه السلام سره خبرې کړې دي. اوسې راله نبي علیه السلام ته ودرېدله، وی صاحب ستا دې ملګرو زه ښکار کړی ما او په یو غار کې زما بچي دي، نو دې ته حکم وکړه چې ما پرېږدي چې هغه بچو له پی ورکړم، بیا به راشم. نبی علیہ السلام ورته مسکی شو، وی پتا سید بار دی چې بیا به راشي. حالانکه ګورې نبی علیہ السلام د بچو په وخت کې د ښکار نه منع کړې ده چې د بچو په وخت کې به ښکار نه کوې، ځکه بچي ضایع کېږي که. وی پتا سید بار دی چې ته بیا راشې، وی داسې قسم به درته وخورم چې د اسمان د پاسه او د ځمکې لاندې به د هغې نه سخت قسم بل نه. وی هغه څه قسم دی؟ وی که زه رانلم نو ما د قیامت پر ورځ الله د حرام خورو په سب کې پاسئ. نبی علیہ السلام مبارک اوړه چې د اوسې دې خبرې سره، وی قسم په الله په رب قسم چې د دې نه خطرناک قسم بل نشته. وی پرېږدی د اوسې چې پرېښو د بچو له پی ورکړل، لږ ساعت پس راله، وی د خپل قسم لحاظ دې وساته. بیا صحابو ته حکم وکړو بچي دي او د بچو په وخت کار مه کوئ، د اوسې خوشې کې پرېږدي. حرام مال نه دې الله ساتي او د حلال د بسیاره دعا د الله په دربار کې کوي. قرآن شریف کې الله فرمایي وی بعض خلک منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وما له فی الاخرة من خلاق. وی بعض خلک صرف دنیا غواړي، دی به دنیا به الله ورکړي خو آخرت کې به یې سني. منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. او بعض خلک دی چې دنیا هم غواړي آخرت هم غواړي او د جهنم د اور نه پناه هم غواړي. دقسې خلک جوړ شي. وروستو الله ورپسې فرمایي دی له به الله خپل سره دنیا هم ورکړي او د آخرت هم. نو دنیا غوښتل منع نه دي، خو آخرت ورسره غواړه. او دنیا چې غواړې حلاله غواړه او فراخه غواړه، چې فراخه دنیا در سره د نیکۍ کارونه به وکړې، حج به وکړې، عمره به وکړې، جومات به جوړ کړې او ځمکه لار به جوړه کړې، مسلمان سره امداد به وکړې. او که نور څه نه نو د بل د سوال نه خو به بچې که نه، د بل د احتیاج نه خو به بچې. نو مال غوښتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت انس ته دعا کړې ده، دا ورسره خادم و حضرت انس. مور راوسته وی د الله رسوله دا انس تا خادم دی، دعا ورته وکړه. 10 کاله دی وی ما د حضور پاک خدمت وکړه او په دې 10 کاله کې ما د هغې د خولې مبارکې نه اف قدرې نه دی اورېدلې.
نو دعا ورته وکړه اللهم بارک له فی عمره وولده وماله، خدای د په عمر کې د په مال کې او د په اولاد کې برکت پیدا کړي. نو بس خو د حضور پاک دعا وه. نو وی د خلکو باغ به په کال کې یو ځل میوه کوله، انس وی زما باغ په کال کې 2 ځله میوه کوي. او وی ما په خپل جون کې خپل بچی او نوسی 2 کم سل ولیدل، او لا نورم انشاءالله چې خدای راکړي. او په عمر کې الله دا برکت پیدا کړ چې د سلو نه عمر اوړېدلی، په سر کې او په ګیره کې سپین ویښتنو غاښ یو نو پروت دی. دا د حضور پاک دعا و. نو نبی علیہ السلام به د برکت دعا کوله چې خدای برکت پیدا کړي په مال کې، برکت په هغه مال کې پیدا کړي چې حلالي په حرامو کې نه. دعا کوي چې خدای زموږ حلال رزق نصیب کړي، خدای موږ د حرام خوارۍ نه او د حرام مال نه پامن کې وساتي، او د حلال هم بسیاره فراخه رزق نصیب کړي، او د مخلوق د احتیاج نه پامن کې وساتي. تو کې بعضې ملګري مریضان دي، الله چې څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي، قرضداران د قرض نه خلاص کړي، او خدایا د حاضر جمع په زړه کې چې څه حاجتونه دي شریعت سره موافق دي وله پوره کړي. د رحمت د باران دعا کې خدای د رحمت باران وکړي، او دا ګرمي خدای پاکه ختمه کړي. خدای زمونږ په دې وطن کې د قرآن او سنت نظام راولي. څومره چې د مسلمانانو منځ کې اختلافات، فتنې، دشمنۍ، طرفګنۍ دې په روغو بدله کړي، او زمونږ په دې وطن کې چې دا کم مصیبت دی، دا وینې کم تویږي د مسلمان، خدای دا وینې بندې کړي. امن و امان زمونږ په دې وطن کې راولي. زمونږ د هر مسلمان په کور کې د قرآن شریف حافظ او عالم پیدا کړي. ترانه خدای راضي شي، د ګناهونو نه مو ساتي. اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. همدې ملګري وایي چې د سحر د مانځه نه پس 8 بجو پورې مې چې په دې خیال نسکله چې نن ورځ به زه روژه نیسم، خو ما د دې لپاره پېشمني نه کړې، او بغیر د پېشمني روژه ما له تکلیف را کوي. نو چې تکلیف درکوي نو بیا دې ولې چې نسکله؟ نو ځکه مې 8 بجې روژه ماته کړه. نو آیا دا روژه به اوس نیسم او که نه؟ نو تا که نیت د روژې کړی نو اوس بیا قضا کوې. ښه، زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی چې د روژې نیت وکړي، که نفلي روژه یو ماته کړه نو قضا به یې کوي. دې نه خو معلومېږي چې تا نیت کړی دی، ځکه نیت د زړه ارادې ته وایي. که په خولې سړی نه وي او په زړه کې اراده وکړي قصد قلبي، هغې ته نیت ویلی.